داهم دغه راسخین فعل نموي ربنا اے خدا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تجمع كون کی د خلق یجمعها لیوم اغرزتا لا ریب فیه چې باغ کې څه شک شوبه نه چې هو یوم القیامه ان الله لا يخلف الميعاد او الله تعالی مخالفت وعدین نه کوي موعده بالبعث چې هغه باث دی دا باث پکېږي یو ځل میدان حشر کې میدان به قیامت په قایمي کې یو ځل پیږي تم مخالفت وعدین نه کوي دا د دې راسخینو دا بیان دی ورسېده کنه ان الذين كفروا دي بودا مسلو ان الذين كفروا لن تغني عنهم داوس الله تبارک وتعالى بیا دغه يهود او نصاراو دا باس داغو سره دی کنه ها شابه نصارا نه جان سره نو پدې کې الله تبارک وتعالى وسوي شیخ سے وہی کہ مال و اولاد کے نشہ میں حق سے استغنا پر وعید چوسڑے پا مال پا اولاد باندې نششی او د حق نه دی اوړي په بل طرف نو هغه ير ورکی الله تعالی چې په مال اولاد باندې به اعتماد نه کوي اکثر انسان چې گمراه کیږي په دې دوه شیزونو گمراه کیږي چې ډېر مال وسره شي یا اولاد پیدا شي او قبیش پیګه وکړه د مال او د اولاد په نشکل با د حق نه مستغنی کیږي نه پدې باندې وعید او تهدید ور کوي تر اولو الابصار پورې هغه ان الذين كفروا والا اولو الابصار کوم نه اپ ذلك العبره لاولي الابصار شاباش دغه پورې دا خبره بیانېږي چې په مال اولاد پدې باندې به تسن کېنه نشکېږي نه او د حق نه با استغنا نه حاصله پدې باندې وعید ورکړي الله تعالی تهدید ورکړي پیګه شیخ صاحب دا وایي اچھا جی دا تخفیف اخروی دی وسو تا ګوره ان الذين كفروا بشکا دا تخفیفات تبشیرات دا خو د اصول قران نه دي کنه نو دا داسونه چې دا ولې وته بل طرف راځي ځکه دا د اصول قران دا بار بار ذکر کیږي به داس تخفیفات تبشیرات زجر وغیرہ بشکا خلک جا کافران دي لن تغنیا هرگز بدفن کی لن تغنیا لن تدفعوا دفع بنکی انهم ددون اموال و مالون ددو اولاد ولا اولاد و نا اولاد ددو من الله من عذاب الله دل حذف د مضاف ته دا عذاب د الله تعالی نه بدفن کی شی ان ایسه شي دا څه غلطه جته نشکی په مال اولاد باندې پیګه بګا دا مال اولاد دې دا تعالی نشي د پکوله من عذاب الله دا عذاب د الله تعالی شی ان پټه ونه شی هم پیګه بګا دا ست پکار ناراضي چې د نشه په مال اولاد باندې پیګه و اولائک او دغه خلک چې څوک اعتماد کوي په مال اولاد باندې پدې نشي هم وقود النار الله وی دا خاشاک ته و د جهنم دی یوقد به وقود د نار دی دا خاشاک د اور دی یوقد به پدې باندې اور ورول شي جهنم دا خلق خاشاک جوړیږي د جهنم د پاره چې بیا د لړګو په ځای دوسي دي پیګم نه چې څوک نشي په مال اولاد و اولئک هم وقود النار دا وقود د بوش کذا بآل فرعون والذین من قبلهم مثال ورکی الله تعالی دې اوس کذا بآل فرعون دابهم کذا بآل فرعون والذین من قبلهم دا یعنی دابهم به مقدر راوسی دستور او طریقه د دودو چې عادتهم کا عادت آل فرعون پشانت د عادت قوم د فرعون او الذين من قبلهم او هغه خلق او عادت ته چې مخکې دونو من الامم لکه عادیان سمودیان وغیرہ دغه
د دوه دا ټول هغه په فرعون چې انا ربکم الاعلى نو ولې تباشه هلاک شو هغه نشه شو په مال باندې حکومت باندې نشه وکړ نو د دې وجه نو د دوی خلقهم چې کوم خلق چې په مال اولاد باندې نشه شي د دو مثال دأبهم مثال د دو عادت د دو چې کدأب آل فرعون په شان د عادت او د دستور د آل فرعون دی اول الذين من قبلهم هغه چې مخکې تیر شو من الامم عادیان سمودیان قوم لوط وغیره داخل هغه هم دغه شان تباشون د ځان تباہی کوي چې دو په نشه په مال اولاد باندې کذبوا بآیاتنا قوم تکذیب کړو زموږ د آیاتونو نو فاخذهم الله بذنوبهم الله غټولونو فاخذهم الله ان اهلكهم الله بذنوبهم الله هلاك راغو په خپل ګناونو کې والله شدید العقاب الله سخت عذاب ولري نو دا الله تسګران چې دې په مال اولاد باندې شکین دزبم دغه حال وی کاغو چې قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم نو دا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم دا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حق کې هر کله چې امر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهود ته په اسلام باندې چې تاسو مسلمانان شئ نو دو دا یعنی د دې نه انکار کو او دوی چې مونږ هو اسلام نه پیژنو چې دا څه شی دی څه دی نو دا الله تعالی دا ایتونه قول هو ته دوتا للذین کفروا دې کافرانو يهودو ته ستغلبون وتحشرون الى جهنم تاسو په دنیا کې خنشای په خپل طاقت باندې او تاسو به مغلوب شئ تاسو کمزوري به شئ تاسو په دنیا کې تغلبون في الدنيا بالقتل والإسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك في بدر کې واقع شو کنه شو بیګه بګم نو الله تعالی وی چې تماشا کوو وستیدو دې پورې ټوکې کې نو تماشا کوو او په اعتماد کې په خپل طاقت باندې هغه سره پاسه زر کسانو مسلح او دو جده 314 کسانو بے اوزارو د جنگ او الله تعالی دوله غلبه ورکړه په هغه باندې هغه مغلوب شو نو په دنیا کې ورته وخول کو نه خو دا دنیوي ذلت کن قل هو للذین کفروا دی یهود توا ستغلبون زر جتا سو مغلوب شي په دنیا په دنیا بالقتل قتل بشي ایسر به پکې قیدیان بشای پکې او یا کسان قتل شو او یا کسان قیدیان شو کن او ضرب الجزیه جزیه په مقرر کا چې کوم دغه شو نو دا الله تعالی دا وتوکل وتحشرون او اخرت کې سړي وتحشرون فی الاخرته او تاسو به جمع شئ په اخرت کې الی جهنم جهنم ته وبئس المهاد اور ډیر بد ځای دی فراش دغه مهاد ټکانا دغه فرش ته دغه ځای دا ډیر بد ځای دی جهنم قد کان لکم آیه فی فدا ټول دلایل دی توحید دی چې تاسو او رسالت دی چې تاسو د نبی علیه الصلوۃ والسلام پیغمبري ومنئ ادا هغه خبرم کوه دا خوشا خجی قد كانت لكم آية في فئتين التقطا دا تخفیف دنیوی او نمونه ورکی الله تعالی دې ته نمونه ویل شي چې تاسو به مغلوب ځکه شئ چې قد کان لکم تاسو لپاره یو لوی مثال دی نمونه ده
قد کان لکم آیتون یقینا ستاسو لپاره لویه نمونه ده نښه ده آیتون معنی عبرتون عبرت معنی فی فئتین په هغه دوو ډلو کې په دوو ډلو کې ستاسو لپاره لویه نښه چې یوه ډله د مسلمانانو او بله ډله کافرو التقطا دا دواړه یو بل سره مقابله کې شو فئة تقاتل فی سبیل الله چې دا یو ډله چې دا د جګړه کوله په لاره د الله تعالی کې پوهېږئ پې که نه چې هغه څوک وو مسلمانانو هغو د الله په لاره کې جنګېدل او بله فئه چې وه وفئة واخرى کافرة او بله کافره وه او یرونهم مثلیهم دیم چې کله په ورځ د بدر باندې دوی یو بل سره جګړې ته مخامخ شو نو دوی لیدل هغو لره مثلیهم د کفارو له لیدل یرونهم لیدل هم زمین کفارو ته راځي مثلیهم په دوو مشرو سره ولې هغو زرو سره پاسه و دو درې سوه دیارلس شو او مثلیهم مسلمانان او حالان کې رأی العین په نظر د سترګو سره دو به چې کتل که نه نو دو به دوله لیدلو خپل مثلینو باندې لیکن والله یؤید بنصره من یشاء الله تعالی مضبوطوالی راوړي په امداد خپل سره هغه چاته خوښه شي من یشاء نصره هغه څوک چې وغواړي الله تعالی د هغې امداد نو بس داسې کوي ورسره نو اگر که هغو ډبل ډېر ښکارېدل په ظاهر کې وقد نصرهم الله مع قلتهم الله ورسره امداد که سره قلت نه پوهېږئ به که نه پوهېږئ غلبه شو ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار دا خبره ان فی ذلک المذکور په دې مذکوره نمونه کې چې دا دوه فئتین یو ځای شو یوه وړه ډله او بله زیاته وه او هغه وړه ډله چې ده هغه کامیاب شوه په هغه ډېرو باندې لعبرة لأولی الابصار دا خو عبرت دی او نصیحت دی لپاره خاوندانو د عقل چې څوک عقل نه کار اخلي نو دا قوت والا چا ورکړه الله پوهېږئ به که نه پوهېږئ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ اوس الله تعالی په دې سره شیخ سے فرمایي زمونږ استاد محترم مولانا ادریس خان دهلوي صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې حقارت لذات دنیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ نه دینه بیان د حقارت لذات د دنیوي چې د دنیا لذات چې دي په دې معنی منع شکېږي کمال دی که اولاد دی که نور نعمتونه دي پوهېږئ به که نه پوهېږئ په دې نشه مه کوئ دا حقیر دی بیان د حقارت د لذات دنیویو دا تر هغې د یو دوه نه یو آیات دی حسن المآب پورې پوهېږئ به که نه دې کې دا بیان دی بیان د حقارت د لذات دنیویو زُيِّنَ لِلنَّاسِ خسته شوي دي خلقو ته حب الشهوات محبت د شهواتو دا محبت د شهواتو د څه نه راځي او دا من النساء پوهېږئ به که نه چې بیبیانې وي والبنین زامنې وي والقناطیر المقنطره او هغه مالونه کثیره قناطیر هغه خزانو ته ویلی شي چې هغه جمع شوي وي مقنطره ویل شي مجتمعتا پوهېږئ جمع شوي وي چې ځان د خزانې لوی لوی د څه نه خزانې من الذهب والفضه د سرو سپینو نه نو انسان سره دا خسته شوي داسې قدرتي
فطري طبیعت دی ده چې دی په دې ډېر دوکه کېږي زوی نه معنا یعنی په دې دوکه کېږي ډېر ښایسته ورته ځکه شي پوهېږې نو د علماو دغه د نصارا چې وو د علما دوکې نو هغو ته دا څیزونه ډېر ښایسته شي دا هغه علماو ته د نجران والا وه چې کوم علماو پکې هغو ته دا حب د شهواتو دا د سنه من بیانیه دی النساء والبنین والقناطیر المقنطره دا د سنه دا خزانه جمع شوي من الذهب والفضه پوهېږې به که نه د دې نو اول خیل المسومه هغه آسونه ښایسته مسوم ویل چې هغه آسونه ته نشاندار دی ځای باندې نښه لګېدلې کراس چې کوم دی هغه دغه وي چرګې دا سپین دی زماندار نو دا نښهدار یې ښایسته ښکاري والخیل المسومه هغه آسونه چې هغه نشاندار دي حسان دي ښایسته دي والانعام او دارنګې چارپایان څه دي چې هغه ابل بقر غنم وغیره دا په دې باندې سړی دا ټول د قناطیرو مقنطرانو کې دا ټول داخلي که والحرث او فصل ځمکې هم ډېرې فصل هم راځي نو دا څیزونه ټول چې دی دا زوینا للناس حب الشهوات دي دا پوهېږې به که نه پوهېږې دا حب الشهوات حرث نه مراد عام فصلونه وغیره دا ذالک متاع الحیات الدنیا الله دا اوس کلام الهی دی دا مس کی چې دا سره چې کنده کلام الهی نشي دا هم د اصول قرآن نه وکړه دا مذکور ذالک المذکور دا چې کوم ذکر شو مخکې دا شي متاع الحیات الدنیا دا ژوند د دنیا دی نو په دې باندې مه دوکه کېږئ دا قلیل هم دی او حقیر هم دی سپک هم دی او قلیل هم دی لکه شیخ صاحب چې حقارت لذات دنیا ته سپک هم دی او قلیل هم دی پوهېږې مې والله عنده حسن مآب الله سره چې دی نو هغه ډېر ښکلی ټکونی دی مرجع دی ځای دی هو الجنت چې هغه جنت دی هغه الله ته مآب مرجع چې دی نو هو الجنت هغه جنت دی هغه ډېر ښکلی دی د هغې وجه دا ده چې هغه څه نه دی حقیر هم نه دی او قلیل هم نه دی بیا به همیشه پکې پروت دی چې جنت ته جنتي داخل شي نو بیا خو ترې نه وځي که نه پوهېږې نو بیا همیشه پکې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر پوهېږې نو د دې وجې نه ټول د دنیا دا یعنې د دنیا تمتع او نفع حاصلول دی په دې سره او بیا هر څه پاتې بیا ختمېږي او هغه بیا ختمېدو والا شی نه دی هغه بیا همیشه دی قل اعنبئکم بخیر من ذلکم دا اوس الله تبارک و تعالی شیخ سے وہی کہ بیان نفاست نعمتائے اخرویہ بیان د قیمتی کېدلو د نعمتونو اخرویو و مستحقین عنها او د دې مستحقین څوک دي دغه نعمت اخروی دا بیان یې الله تعالی بیان نفاست نعمت های اخرویہ و مستحقین عنها دا بالاسحار مستغفرین بالاسحار الله وایي چې دا قیمتي شیونه دا دي هغه چې ته مدامه کوي دا خاصه خواهشات قل ويا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو ته وخایا قل یا محمد صلی الله علیه وسلم لقومک د خپل قوم ته وخایا دا
چا اونبئکم زه خبر نه درکوم تاسو ته اونبئکم اخبرکم زه خبر نه درکوم تاسو ته بخیر من ذالکم غره د دې نه مخکې چې کوم ذکر شو المذکور من الشهوات دغه شهواتونه زه تاسو ته بل یو غوره شی نه ښیم للذین اتقوا عند ربهم دا للذین اتقوا دا خبر مقدم دی او عند ربهم دا مبتدا مؤخره ده زه تاسو ته خبر نظر کوم په غوړه د دینه مذکور نه عند ربهم چې هغه د رب سره دی عند ربهم دا څه مبتدا مؤخره ده ها او هغه د چا د پاره دی چې د رب سره دی او غوړه دی للذین اتقوا د هغه خلقو د پاره هغه دی چې هغه ځان بچ کړی دی د شرک نه اتقوا الشرك دا وسول پیګه نو دا خبر مقدم شو پیګه نو الله سره دا څه شی دی چې هغه غوړه دی دینه د مذکورونه او هغه څه شی دی چې هغه خلقو د پاره چې هغه ځان د شرک نه بچ کړی هغه څه شی دی جناتون باغونه دي تجری جبېږي من تحت الانهار لاندې د ونو دا غنه ودی خالدین فیها دوبه همیشه پدې کې وي مقدرین الخلود فیها پیږي اذا دخلوها مقدرین الخلود فیها اذا دخلوها چې کله دوی داخل شي دا نو دوی لپاره بیا هغه همیشه دي وازواج مطهرة او دوی لپاره بیا پاکي کې بیبیانې دي داسې بیبیانې مطهرة من الحيض والنفاس وغيرها حیض نفاس واړه بول وی بول پوزه ویدل دا سيزونه پکې نه خیره دل دا ونی همیشه به تر تازه داسې بیبیانې دي داسې مو چې کله پاکه کله پدې پیګر نو دا تاسو د دنیا په دی باندې شهوات باندې من النساء په دې بیبیانو دوکه کېږي ها هغه وسوي مطهره او بل ورضوان من الله ارضا من دي كثير بوي د طرف د الله دا پکلا بل خبره چې رضوان دا تنوین دي کې کسر ته پاره دي یعنی رضان کثیرتن رضا کثیره به من الله د الله تعالی دا ترجمه به کوي ځکه چې رضوانون کې تنوین تکثیر پر شو پیګه به کنه یعنی رضان کثیرتن پیګه من الله طرف الله تعالی نو دا بیا خو زیاتی نعمت شو په دنیا کې خدا نه چې ته په دنیا کې دنیا پسې شوي او خزانو او بیبیان زامن او دو پسې شوي والته کې رضوان من الله نشته کړه هغه کې ورسره رضوان من الله مرغه او الله بصیر بالعباد الله خفو دی بصیر معنا عالم عالم دی بالعباد بندگان باندې فیجازی کل منهم بعمله الله وبلور کې هر یو ته خپل عمل سره الله ته علم شته کنه نو که چاو دی دنیا په خواهشاتو باندې اعتماد کو اپدې نششو الله ته هم دې پتشتا چې کوم خلق هغه د اخرت ته مداري جنت ته مداري هغه ته هم پتشتا الذين دا خلق دې یقولون ربنا اننا آمنا دا چې کوم دا الله بندگان دي صحیح دا هغه خلق دې چې هغه وایي اے خدایا ربنا اے رب زما اننا منګ چې آمنا منګ ایمان راوړې پتا باندې آمنا معنا صدقنا بکا وبرسولک من تصدیق کو پتاو اسا پیغمبرو فاغفر لنا ذنوبنا اے الله بخشش کا موږ ته ګناہوں زمونږه او ساته موږ عذاب د ورنه او دا حق خلق ته الصابرین چې دو صبر کوون کی حالت طاعت په طاعت باندې د معصیت نه طاعت خوخی لیکن معصیت گناہ نه خوخی واضح کډېر دنیا اداي ورتا شهوات په دمخ ته شغاغه نه خوخي د الله طاعت خوخي او صادقینا دی رشتل کی فی الایمان دې سره به ایمان ولګوي
صابرین علی الطاعت عن المعصیه او وصادقین فی الایمان اول قانتین او دو مطیعین دی تابعدار دی الله قانتین ما المطیعین لله اول منفقین او دو متصدقین دی خیرات کون کی مال خرچ کی دی اللہ پر رکھی والمستغفرین او دو مستغفرین اللہ دی دا اللہ نے طرف دا مغفرت غواړي بالاسحار په وخت سحر کی او دا وی چې اللهم اغفر لنا اے خدای ما ته بخشش وکړي مستغفرین بالاسحار داسي خدای ما ته بخشش وکړي پیګه شهد الله انه لا اله الا هو پیګه دا اوس ذکر د مضمون د توحید دویم باب راځي کنه یو خامخ یو غاول کې ها دا دویم باب دا داوی توحید دویم د شروع شیخ سیبوی چې رجوع بسوی مضمون توحید بیا رجوع وصولات مضمون د توحید تا راځي دا دویم ځل توحید دی شاهد الله اللہ گواہی کی پدے خبرہ اللہ گواہی کی پدے خبرہ باندې چې انه لا الہ شان دے نشته دے معبود په حق سره فی الوجود الا هو مگر یو اللہ دے بس وجود کی بل معبود نشته چې داغه قابل د بندګۍ وګرځي او داغه بندګۍ وکړي یو اللہ دے اول ملائکتو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ او ملائک شہادت کی شہید اللہ دا اللہ باندې عطف تھی وشہد الملائکۃ او گواہی کی ملائک وَأُولُو الْعِلْمِ وشہد اولو العلم من الانبیاء والمؤمنین پیگا بکنا آغا خالص مومنان اغو گواہی کی چاگا ولی العلم دی او قائما بالقسط دا قائم دی او پو عدل او پو انصاف باندے چی لا الہ نشت دا معبود الا ہو مگر فقط یو اللہ دا کررہو تاکیدن دا مکرر بیا تاکیدن ہو لا الہ الا ہو هو العزیز فی ملکی دے زبردست ذات تے پاپل بادشاہ ہے اور الحکیم فی صنعه اخبر قانون کی حکمت والے والے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت ان الدین عند اللہ الاسلام داوس مسئلہ دا توحید دا ہم دا توحید سر لگی شیخ سے فرمائی کہ بیان حقانیت اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام نا بیان دا حقانیت اسلام بیانی گی و جواب مجادلہ مخالفین اسلام او دے کی جواب اور کوئی جگڑے دا مخالفین اسلام چاہا سوک دیاغا نسوارا نجران دی کنا ابو تدا جواب اور کیا اللہ تعالی ولی اگو خداوی چھے نصرانیت چھے دا دین بہتر دین دے کنا نو اگو تا جواب دے حقانیت اسلام او جواب دا مجادلے دا مخالفین دا اسلام واضح کنا دا ترکم دے بولے دے دا قضا بیر عباد دا رکوع بولے دا بیان دے اچھا جی ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دینی مرضیت چی دے آغا دین چاہا غورا شوے دے عند اللہ پنیز دا اللہ تعالیٰ مانی الاسلام هو الاسلام دا لکہ مبتدا حضب ہونے دینی مرضیت چی دے پنیز دا اللہ تعالیٰ مانی هو الاسلام هو اسلام دے آغا شریف